الرحمن الرحیم سبق نمبر 25 بخاری شریف ثانی کتاب المغازی کی دا دی رعل زاکوان ولا خبر چلوی دیزی کی دی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هجرت ولا خبر خای وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه بيبي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الخروج حين اشتد عليه الاذى کله ابوبکر صدیق سے ته کفار مکان تکلیفونه ډیر زیات شولو پیغمبر علی السلام ته راغله اجازه یو ته یا رسول الله کدی خروج اجازه تر ملو شي دي جنت لل غواړم ډیر په تکلیف ما فقال له اب صلی الله علیه وسلم دو فرمایله قم لګورځي پاتشه ان شاء الله چې مونږ ته د هجرت حکم وزرو شي فقال غوی چې یا رسول الله تطمع اذن لك تم دشتا امید دشتا چې د سیبوشي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا ارجو ذلك ها ما د دې خبرې امید شته ده فانتظره ابو بکر صدیق سے په انتظار کې وخت تیریدو د خدای کرونو یو ورځ غرمې ټیم کې ټوکی مونې ټیم کې فتاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات من زهره سی زهر غونې ټیم کې پیغمبر سندي تر غل او پنادا هوځي ولور کو فقال اخرج یا اخرج من عندك څوک د سره د نو بس پټه خبره ده فقال ابو بکر ته دي چې موټول خپل کورنۍ دوه درې کسونی نور چوک نشته پردي انما هما بنتایا بس د دویلونه مې د عائشه او اسماء بیبي فقال پیغمبر علیه السلام دو فرمایل اشعرت انه قد اذن لي في الخروج پته تشتا سماته د خروج او د هجرت اجازه شوی دی فقال غش یا رسول الله الصحبه زبدر سرا و مکانه په وجب څه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه بالکل سرا بوڅو قال غل یا رسول الله عندي ناقتان مسرد وی وخی دي قد كنت عددتهما للخروج دما هجرت او خروج د لپاره تیاری کړی وی یوا بزداشی و بماشی پاتو النبی صلی الله علیه وسلم احداهما یوای پیغمبر علیه السلام تور کړه وهي الجدعاء دی نامه جدعاء د قصوا و غیر جدعاء ته خزنه خلک دی پوزا کاټوا اجدا سړی تل شي خود شیطان د ضروري بساس نامه جدعاء پراکی بعد وړ سور شو تللی شروع کړ پن تلکه حتا اتیل غار سور ته ورسیدو به سورن د سور ځای کېدا فتوار فيه التکرو پوش ولو پانای حاصل کړله فکان عامر ابن فهیرا غلام عبد الله ابن طفیل ابن صخبره دا عامر بن فهیرا دا یو غلام دی عبد الله بن طفیل بن صخبره اخو عائشه دا دی عائشی بی مور طرفه ورورو لامها وكانت لابي بكر منحه ابو بکر صدیق سی او خو نلګه او غورز کی شودی کوله فکان يروح بها ويغدو عليهم ويسبح ويصبح سبيتي بيغي سکل ابو دغه کاس بدی ک مشرکین سره والا په وځي بنی ماکی زوی کې به سره والا خلکو ته پاتونه لګيږي فیدلج الیه مشپټ می بدی تر واستله شودی بینوال شل پیغمبر علی السلام د پاره ابوبکر صدیق سی د پاره ثم يسرح فلا يفتن به احد من الرعاء په دې طریقې سره بیا بتلاله چوته پاته نه لګیدل شپن کېونه ته صدا سم میلا شروع ده فلما خرج سکله غزن ابوبکر ته حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تو خرج معهما يعقبانه نداور سره لوړ دو پسې ورسته تلو طریقې سره نمبر په نمبر باندې حتی قدیما المدینه مدینی ته دو ورسیدو فقتل عامر بن فهیرا یوم بیر معونه کی دا عامر بن فهیرا صاحب شهید شوی ځکه دا حدیث سره دلته کروڑ مناسبت د پاره وعن ابي اسامه قال هشام بن عروه فاخبرني ابي قال لما قتل الذين ببير معونه اسکل بیر معونه کی کسان شهیدان شلو اسر عمرو بن امیه الضمری عامر بن امیه زمری سے پکی قیدی شو قال له عامر بن الطفیل تاسو کو من هذا دا شو مر واستل دا و اشاره لقتيل وقتيل ته رفته اشاره فقال له عمرو بن امیه عمرو تيجي هذا عامر بن فهيرة دا عامر بن فهيرة دا فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع الى السماء قتل کیدون بعد موقع اسمان ته د جنازه وختله حتى ان لاندر الى السماء بين وبين الارض پاس خاتله ورورو ثم وزع بركوز شو فات النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم پیغمبر علیه السلام ته دغه شهیدانو خبر ورسېدو فنعاهم پیغمبر سم دیغه مرګ او د شهادت ول خبر صحابه تیر کړو فقال چې ان اصحابكم قد اصيبوا تاسو ملګری شهیدان شهیدی و انهم قد سالوا ربهم هغه دی الله نه دا غوښتنه کړی و چې پروردگار زمونږه دا خبر ورسې فقالوا ربنا اخبر عنا اخواننا په دې زمونږ ورونو ته دا خبر ورسې بیمار زینا عنك ورزیت عنا ته مونږ نه رزي مونږ ته نه رزيو فاخبر عنهم
واصیب یومئذ فیهم عروة بن اسماء بن سلط په دغو کسانو کې عروه بن اسماء بنت سلط څه ده دا پکې شهید شو فسمي عروه به عروه بن زبیر صاحب څه ده د دې زوی نامه بیا عروه ځکه کېږدول شوه چې د دې مور نامه اسما وه د دې سړي پلار نامه اسما وه و منذر بن عمر بل صحابي د دا په بیر معونه کې شهید شو چې کله د زبیر صاحب بل زوی وشولو هغه نامه کېږدوله سمي به منذر ته نامه کېږدولی شوله وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس قال أنس صاحبي قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا پیغمبر الاسلام سبعی کی رکوع منزنا بعد به قنوت نازله يدعو على رعل وذكوان رعل وذكوان قبيلو ته بخيري کول ويقول وبيل عصيه عصوه الله ورسوله عصيه وغيره قبيلو دي الله ورسول نه فرماني ور سره تابع کړی ده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني اصحابه ببير معونه 30 صباحا کسان صحابه او یک کسان بیر معونه کې شهید کړي او ته پیغمبر سم خیری کولی حين يدعو على رعل وذكوان والاحيان والاحيان وعصيه عصت الله ورسوله قال انس فانزل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا الله تعالی بیا یو آیات نازل کړو د بیر معونه ولا کسانو په باره کې شهیدان شي او اصحاب بیر معونه او تل شي قرانا قراناه قران ولایت مونږ ویلو حتی نسخ به ورسته منسوخ شو بعدو هاکی دا هم دی دا آیت بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورزينا عنه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الاحول قال سألت انس بن مالك عن القنوت في الصلاه فقال لوتش نعم قنوت نزل فقلت بمن تاسو كان قبل الركوع او بعده ركوع مخكي وكورستوا قال قبل مخكي قلت متش فإن فلان نخبرني عنك یو سړی خطا نه روایت شي کړل چې انک قلت تلی بعده ركوع بعد قال شي كذب صحیح ندی انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا ركوع بعد یلا انه كان بعث ناسا تڅکا سنستولی د قران د کول او غره د پاره یا د خبرګيري د پاره یقال لهم القراء نما قراوا وهم 70 رجلا داویا کسان الى ناس من المشركين مشرکان طرف بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم دینه مخکې د مشرکین او د پیغمبر سمانس کې وعده او عهد او پیمان او هغه در سمات کړل په ظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ناغو دا وعده موت کړل فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم پیغمبر علیه السلام به میاشتې پر مکمل خیری وته کړی رکوع بعد په منځ کې د قنوت نازله یاله پاکي دغه دواګونی زه خدای پاک کافر حالو کتابوي کې کورونه ګډوډ کې فلمنس کې چې اتفاقی ختم کی منتشری کی